د اډینین او تایمین ترمنځ ډبل هایدروجن بانډ دی او د ګوانین او سایټوسین ترمنځ ټریپل هایدروجن بانډ. رایبو نیوکلیک اسید دا موږ سره چې کوم دی نو پولیمر اف نیوکلیوټاید دی او آر ان ای چې کوم دی نو دی کې پینټوز شوګر دی او رایبوز والا پینټوز شوګر دی، یعنی C5H10O5، یعنی اکسیجن پکې چې کوم دی نو R5 موجود دی. او د دې چې کوم نیوکلیوټاید دی نو هغې ته اډینین رایبو نیوکلیوټاید، ګوانین رایبو نیوکلیوټاید، سایټوسین رایبو نیوکلیوټاید او یوراسیل رایبو نیوکلیوټاید. په ډي ان اے او آر ان اے کې د یو نایټروجینس بیس فرق دی چې په ډي ان اے کې تایمین موجود دی او په آر ان اے کې یوراسیل موجود دی. دا ډي ان اے سټرکچر دی، یو ډایګرام کې ورکړی دی. دې اینډ ته یې لیکلي دي 5' اینډ او دې اینډ ته یې لیکلي 3' اینډ. نو دا نیوکلیوټاید دی، نو د دې نیوکلیوټاید د ده چې کوم کاربن نمبر 5 دی نو هغې سره دا کاربن نمبر 5 دی، دې سره فردر بل نیوکلیوټاید د دې سایډ نه اټیچ کیدی شي. نو په دې تمام نیوکلیوټاید کې دلته کې دا کاربن نمبر 3 دی او د بانډ جوړ کړل د کاربن نمبر 5 سره. دا شانتې دلته کې دا کاربن نمبر 3 دی او د بانډ جوړ کړی د کاربن نمبر 5 سره. دا شان دلته کې کاربن نمبر 3 بانډ جوړ کړی کاربن نمبر 5 سره. نو د یو نیوکلیوټاید دغه کاربن نمبر 3 د بل نیوکلیوټاید د کاربن نمبر 5 سره بانډ جوړی. اوس دا ټرمینل په اخره اینډ کې چې کوم نیوکلیوټاید موجود وي او د هغې نیوکلیوټاید فردر بل نیوکلیوټاید سره بانډ جوړولی شي، نو د هغه چې کوم کاربن فارغ وي نو د هغې کاربن مطابق د هغه نیم وي. یعنی دلته کې دا نیوکلیوټاید دی نو د 10 نمبر کاربن فارغ دی چې بل نیوکلیوټاید سره بانډ جوړ شي، نو 5 نمبر کاربن په دې وجه باندې ته 5' اینډ وي. او دې طرف ته دې نیوکلیوټاید ته وګورئ نو دې نیوکلیوټاید 7 نمبر کاربن فارغ دی 3 نمبر، په دې وجه باندې ته ویل کېږي 3' اینډ. دا شانتې د دې نیوکلیوټاید دلته کې 7 نمبر کاربن فارغ دی چې هغه بانډ جوړولی شي 3 نمبر، په دې وجه باندې ته 3' اینډ وي. او دلته کې 5 نمبر کاربن فارغ دی، په دې وجه ته 5' اینډ وي. موږ سره دا چې کوم آر ان ای دی نو هغه 3 ټایپس دي. یو ته میسنجر آر ان ای وي او میسنجر آر ان ای دا د ډي ان ای نه جوړیږي او دا انفارمیشن راوړي د ډي ان ای نن سایټوپلازم ته او د هغې په ذریعې سره پروټین سینتھسس پروسس کیږي. او ټرانسفر آر ان ای دا موږ سره اماینو اسید ټرانسفر کوي د سایټوپلازم نه رایبوسوم ته، او هغه چې کوم اماینو اسید وي د هغې منځ کې پیپټاید بانډ جوړیږي او پروټین سینتھسس پروسس کیږي. رایبوسومل آر ان ای دا کمباین کیږي د میسنجر آر ان ای سره، او دا چې کوم دی د میسنجر آر ان ای کوډان هغه ریډ کوي، د هغې ډي جنریشن پروسس کوي او د هغې په ذریعې سره ټرانسفر آر ان ای یو اماینو اسید راوړي او اټیچ کوي اماینو اسید د یو اماینو اسید بل اماینو اسید سره د رایبوسوم په ذریعې سره. نو رایبوسومل آر ان ای دا موږ سره ډیکوډینګ پروسس کوي د میسنجر آر ان ای. موږ سره جینیټک مټیریل په طور باندې څوک کار کوي، ډي ان ای کار کوي، که آر ان ای کار کوي او که پروټین کار کوي. نو لومبی ایکسپریمنټ په دې باندې چې چا پرفارم کړو هغه ګریفیث و چې جینیټک مټیریل په طور باندې څوک کار کوي. ګریفیث 2 قسمه بیکټیریا استعمال کړی وي، یو نیموکوکس بیکټیریا چې هغه سموث ټایپ وه او دویم نیموکوکس بیکټیریا چې هغه رف ټایپ وه. دا سموث چې کوم بیکټیریا وه نو دا وایرولنټ ده، یعنی دا ټاکسیک مټیریل پیدا کوي، او دا چې کوم رف ټایپ بیکټیریا دا ای وایرولنټ ده، یعنی ټاکسیک مټیریل نه پیدا کوي. چې کله موږ سره دا لیوینګ سموث ټایپ بیکټیریا دا واخلي او دا مایس ته انجیکټ کړي
نو هغه مایس چې کوم دی د لیوینګ سموث بیکټیریا په وجه باندې مري. دویم چې کوم دی چې کله د رب ټایپ بیکټیریا واخلي او دا سرنج کې واچي او د هغې انجکشن مایس ته وکړي نو رب لیوینګ بیکټیریا مایس نه مړ کوي. او چې کله د سموث بیکټیریا واخلي هغه بیکټیریا اول نه په خپله مړې کې د هیټ په ذریعې سره او بیا هغه مړې سموث بیکټیریا مایس ته انجکټ کړي نو مایس نه مري. او چې کله مونږ د رپ لیوینګ واخلو ورسره چې کوم دی نو سموث هیټ کلډ یعنی سموث ورسره مړې واخلو او د هغې دواړو کمباین میکسچر جوړ کړو نو د هغې انجکشن چې مایس ته وکړو نو مایس مري. یعنې دلته کې دا چې کنډیشن دی چې په هغې کې رپ مونږ لیوینګ واغسته نو د هغې په وجه باندې مایس مړ نه شو. دلته کې په دې کنډیشن کې چې کله مونږ سموث هیټ کلډ کړي یعنی سموث مو مړې کې او بیا مایس ته انجکټ کړو نو مایس مړ نه شو. نو نه مړې سموث بیکټیریا مایس مړ کولی شي او نه چې کوم دی لیوینګ رپ بیکټیریا. خو چې کله دواړه یو بل سره په دې دی کې کمباین کړو او بیا مایس ته انجکټ کړو نو هغه مایس مړ شو. نو داسې څه میټیریل دي چې هغه د ډیډ سموث بیکټیریا نه تللی دي د لیوینګ رپ بیکټیریا ته او د هغې په وجه باندې هغه لیوینګ رپ بیکټیریا هغه د ای وایرولنټ نه کنورټ شوي دي وایرولنټ ته او دغه ټرانسفارمینګ میټیریل دراصل ډي ان اے ده. سیکنډ چې کوم ایکسپریمنټ پرفارم کړی دی نو هغه ایوری میکلایډ ایم سی کارټي او په دې ایکسپریمنټ کې هر بیکټیریا سیل چې کوم دی نو په هغې کې 3 بنیادي حصې دي هر بیکټیریا سیل کې. نو هر بیکټیریا مشتمل ده په پروټین باندې او ورسره دویم چې کوم دی نو په ډي ان اے باندې او دریم په آر ان اے باندې. په هر بیکټیریا سیل کې دا 3 بنیادي حصې دي یو پروټین یو ورسره آر ان اے او بل ورسره ډي ان اے تھرډ ډي ان اے. اوس چې کله دغه سموث بیکټیریا اغستی ده او په 3 مختلف پیټري ډش کې اغستی ده نو دې کې سموث بیکټیریا اغستی ده په دې کې سموث بیکټیریا اغستی ده په دې کې سموث بیکټیریا اغستی ده بیا دې سموث بیکټیریا چې کوم دې پیټري ډش کې اغستی ده نو په هغې کې ورسره اچولې دی پروټیز انزایم. نو مونږ وایو چې د بیکټیریا خو 3 مالیکول نه جوړ دی یو ډي ان اے ده یو آر ان اے ده یو پروټین دی. نو چې پروټیز انزایم دې پکې واچولو نو د هغې په وجه باندې هغه پروټین به ختم شي او د بیکټیریا کم 2 حصې به پاتې شي نو یو ډي ان اے او آر ان اے. نو هغه ډي ان اے او آر ان اے د هغې هغه میکسچر یې راواغستو او هغه چې کوم دی انجکټ کړو مایس ته نو د هغې په وجه باندې مایس مړ شو. بیا چې کوم دی نو موږ په دې دویم پیټري ډش کې دې کې آر ان ایز انزایم ورسره اغوستي دې کې سموث بیکټیریا په پیټري ډش کې اغوستي بیا پکې ورسره آر ان ایز انزایم اغوستي پیټري ډش کې نو دې کې چې کوم سموث بیکټیریا د هغې څه ختم شو آر ان اے ختمه شوه. نو چې آر ان اے ختمه شوه نو کوم 2 حصې پاتې شي یو ډي ان اے او بل ورسره چې کوم دی نو پروټین. نو د هغې میکسچر یې چې واغستو او هغه مایس ته انجکټ کړ نو مایس مړ شو. بیا په دې تھرډ پیټري ډش کې دلته کې اغوستي دی ډي ان ایز. نو ډي ان اے چې کله په دې پیټري ډش کې واچوله په سموث بیکټیریا پیټري ډش کې نو سموث بیکټیریا د هغې ډي ان اے ختمه شوه نو کم 2 حصې پاتې شي یو پروټین ورسره آر ان اے او چې هغه کله مایس ته انجکټ کړ نو مایس مړ نه شو. نو دې نه ثابت شوه چې موږ سره د دغه په طور باندې څوک فنکشن کوي د هیریډیټي میټیریل میسج وړلو په باره کې نو هغه دی ډي ان اے پروټین او آر ان اے نه ده. بیا دا ایکسپریمنټ چې کوم دی نو موږ سره پرفارم کړی هارشي چیس او په دې ایکسپریمنټ کې چې کوم دی نو دی اغوستې بیکټیریو پیج او بیکټیریو پیج په 2 حصو باندې مشتمل دی. بیکټیریو پیج هغه وایرس دی وچ اټیک آن بیکټیریا او د 2 حصې دي یو د بهر طرف ته چې کومه حصه ده دې ته وایرل کوټ یا پروټین وایي او دا دننه طرف ته چې کومه حصه ده نو دې ته چې کوم دی نو وایرل کور یا ورته ویل کېږي ډي ان اے. اوس دې کې صرف بس 2 حصې دي یو پروټین شو او یو ډي ان اے شوه. نو په دې پروټین کې یو
एलिमेंट موجود دی چې هغه سلفر دی. نو سلفر په پروټین کې شته خو په ډي ان اے کې نشته، او په دې ډي ان اے کې کوم دی نو فاسفورس شته خو هغه موږ سره په پروټین کې نشته. یعنی یو خوا پروټین شو او بل خوا چې کوم دی نو ورسره ډي ان اے شوه، او دې ځای کې چې کوم دی نو الیمنټ دوه دي، یو سلفر دی او بل چې کوم دی نو هغه فاسفورس دی. نو دا سلفر چې کوم دی نو موږ سره دا سلفر دا دویم فاسفورس شو. نو سلفر دلته په پروټین کې شته خو په ډي ان اے کې نشته، او دا فاسفورس دا چې کوم دی دلته کې په پروټین کې نشته او په ډي ان اے کې شته. نو دی داس چلو کړو چې په دې ډي ان اے کې ریډیوکټیو فاسفورس واچولو او په دې پروټین کې سلفر واچولو ریډیوکټیو. اوس د پروټین نم شواګان راځي، د ډي ان اے نم شواګان راځي، خو د پروټین نه شواګان د سلفر راځي او د ډي ان اے نه شواګان چې کوم دی نو هغه د فاسفورس راځي. بیا د دې بکټریوفیج چې آی کې ریډیوکټیو فاسفورس او ریډیوکټیو سلفر اغوستی دی، د هغې اټیک یې وکړو په بیکټیریا سیل باندې. نو چې کله بکټریوفیج بیکټیریا سیل ته دننه لاړ شي نو د خپل نمبر سیوا کوي. اوس دا بیکټریوفیج چې کله دې په بیکټیریا باندې اټیک وکړو نو د هغې په وجه باندې هغه چې کوم پیټري ډش کې یا کوم د پلاس کې اچولی دی نو هغه پلاس نه اوبه جدا کې او دا بیکټیریا یې جدا کړه. نو د بیکټیریا نه چې کومې شعاګانې راتلې نو هغه د فاسفورس وي، او دا چې کومې اوبه دي د دې نه کوم شعاګانې راتلې نو هغه د سلفر وي. نو دې ځای نه پته ولګېدله چې بیکټیریا ته دننه د وایرس ډي ان اے ځي او پروټین نه ځي. نو موږ سره په دې بیکټیریا کې دننه د وایرس دا نمبر چې سیوا کوي، د وایرس کاپي چې جوړي دا ډي ان اے جوړي، پروټین نه جوړي. نو د دې ایکسپریمنټ په ذریعه سره ایکچوال پته ولګېده چې هیریډیټي میټیریل په طور باندې ډي ان اے فنکشن کوي او پروټین یا آر ان اے فنکشن نه کوي. نو ډي ان اے ایز هیریډیټي میټیریل کې درې ایکسپریمنټ دی. دا لومبی ایکسپریمنټ چې موږ هغه مایس والا ووینو نو دا ګریفیث پرفارم کړی دی او دوه قسمه بیکټیریا پکې دا اغوستې وي، یو پیتوجونیک او بل نان پیتوجونیک. او پیتوجونیک کې سموث بیکټیریا وه او په نان پیتوجونیک کې رب بیکټیریا وه. دا سیکنډ چې کوم موږ ایکسپریمنټ وویل فاست ډایګرام کې نو دا ایوري میکلایډ ام سی کارټي والا، او هغه ایکسپریمنټ پرفارم کړی په سموث بیکټیریا باندې، خو هغې سره درې قسمه انزایم په درې مختلف پیټري ډش کې اغوستي دي. یو یې پکې آر ان ایز اغوستی، یو ډي ان ایز اغوستی او بل پروټیز اغوستی، څنګه موږ د ایکسپریمنټ کې وویل. او هارشي اینډ چیس چې کوم دی نو ایکسپریمنټ پرفارم کړی په بیکټیریوفیج باندې، نو دا وایرس دی وچ اټیک آن بیکټیریا، او پای کې بیا په پروټین کې ریډیوکټیو سلفر اچولی دی او په ډي ان اے کې چې کوم دی نو ریډیوکټیو فاسفورس اچولی دی. ډي ان اے از دی ډیټا بینک آف لیونګ ارګانیزم. د انسان یا د ځناورو یا د بوټو یا چې څومره ارګانیزم دي د دې دا غونډ انفارمیشن دننه په ډي ان اے کې موجود دي. چې کله د سپرم او ایگ کمباین شي نو د هغې یعنې فرض کو دا موږ سره سپرم دی او بل خوا دا ایگ دی، او چې کله دا سپرم او ایگ کمباین شي نو په ریزلټ کې دلته کې جوړ شي زایګوټ. اوس دې چې کوم زایګوټ جوړ شو نو که دا سپرم او ایگ دی اغوستی وي د هیومن نه نو دا زایګوټ د هیومن جوړ شو. نو دې زایګوټ کې دننه 46 کروموسوم دي او په هغه 46 کروموسوم کې د پوره انسان نقشه موجوده ده. نو دې زایګوټ ته دننه د دې نیوکلیس کې کروموسوم کې دننه د ډي ان اے د سیګمنټ نه چې ته جین وي د هغې نه ورته میسج راځي چې دا سیل د یو نه د دوه شي، دا سیل څلور شي، دا سیل مارولا ته بدل شي، بلاستولا ته بدل شي او ګیسټرولا ته بدل شي، او دا سیل چې کوم دی سترګه او لاس او خپه او دا مختلف قسم ته آرګن دی جوړ کی. نو دا چې تمام څومره انفارمیشن دی د جسم په باره کې د جسم د فنکشن په باره کې نو دا موږ سره په سیلز کې دننه په ډي ان اے کې موجود دي. او په سیلز کې دننه چې کوم ډي ان اے ده
نو دا خو زمونږ په هر باډي سیل کې ډي ان اے ایکول ده لکه لاس دی نو په لاس کې چې کوم سیل دی نو په هغې کې هم ډي ان اے 46 کروموسوم دی سترګه کې چې کوم سیل دی په هغې کې هم ډي ان اے 46 کروموسوم دی یعنی پورا سیټ اپ پکې د هیومن موجود دی دا شانته غوږ والا سیل کې نو په تمام سیل کې پورا سیټ اپ موجود دی اوس سترګه والا سیل صرف لیدل کوي خو هغه اوریدل یا چې کوم نور فنکشن نه کوي نو سترګه والا سیل کې دا موږ سره انحصار ساتي په سایټوپلازم باندې نو چې کله سترګې والا سیل دی نو په هغې کې سایټوپلازم داسې دی چې د هغې د سایټوپلازم د وجې نه موږ سره صرف آی سایټ والا جین فنکشن کوي نور تمام جین چې کوم دی نو هغه سویچ اپ دي یعنی فنکشن نه کوي دا شانتې د غوږ والا چې کوم دغه دی سیل دی نو د هغې سایټوپلازم کې داسې مالیکول موجود دي چې د هغې په وجه باندې موږ سره اونلی هیرنګ والا جین هغه ایکټیو دی باقی پاتې تمام چې کوم دی د سایټوپلازم کې د مالیکول د نه موجودګۍ د وجې نه ان ایکټیو پام کړي نو دا موږ سره نو په تمام چې څومره آرګن دي هر آرګن کې چې کوم څومره سیلز دي نو په تمام سیلز کې چې کوم دی نو پورا د هیومن جینوم یا د هیومن پورا ډیټا بینک موجود ده دا شان د تمام اینیمل د هغې پورا ډیټا بینک موجوده ده او دا د هغې په نیوکلیس کې دننه په کروموسوم کې او کروموسوم کې دننه ډي ان اے کې موجوده ده بل جنیټک کوډ اوس دا چې کوم جنیټک کوډ دی انفارمیشن دی چې هغه موږ سره په ډي ان اے باندې موجود دی او ډي ان اے کې چې کوم دی ان دی فارم اف جین نو دا انفارمیشن موږ سره د درې نیوکلیوټاید د هغې د کمبینیشن نه جوړیږي او هغه درې نیوکلیوټاید د یو خاص اماینو اسید باره کې انفارمیشن راوړي او دغه درې نیوکلیوټاید دراصل ویل کېږي از نون ایز کوډان نو ټریپلټ نیوکلیوټاید چې هغه موجود دی په ډي ان اے باندې او ډي ان اے کې په جین باندې یا د جین چې کله هغه ټرانسکرپشن وکړي نو هغه میسنجر آر ان اے جوړه کړي نو په دې میسنجر آر ان اے باندې دغه ټریپلټ کوډان موجود وي یا ټریپلټ نیوکلیوټاید بیس موجود وي او دغه ټریپلټ نیوکلیوټاید بیس ته دراصل از نون ایز کوډان اوس دا کوډان موږ ته سیکوینس اف اماینو اسیډز ښیي in protein through the sequence of codon on DNA or RNA په ډي ان اے یا آر ان اے باندې چې کوم د کوډان سیکوینس موجود وي نو د هغې سیکوینس مطابق چې کوم دی نو موږ سره اماینو اسید سیکوینس جوړیږي په پروټین کې بیا دې کې موږ سره دا کوډان چې کوم دی جوړیږي څنګه دا ټریپلټ کوډان نو دا د څلور نیوکلیوټاید نه جوړیږي نو دې کې دې لاین دا چې کوم ورسکو دا بلو کلر ورته دا دې ورکومه نو دې کې دا پاسې یو ورکړی بیا سی بیا ای بیا جی نو دې ته وایي یو کیج دا شانتې دا یو کیج په دې سایډ باندې هم لیکلی ده بیا دی لومبی چې کوم دلته دا لاین دی دی یو ته مخامخ په دې لاست لاین کې یو کیج لیکلی ده بیا دی سی ته مخامخ یو کیج لیکلی ده دا شان دی ای ته مخامخ یو کیج لیکلی ده او دې ته مخامخ جی ته مخامخ یو کیج لیکلی ده بیا د دې نه چې کوم دی نو دا لومبی کوډان چې جوړی نو دې نه دا یو شوه دلته نه دا یو شوه او دلته نه دا یو شوه نو دې نه یو 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 یعنی دا کوډان ته نه جوړ شو بیا چې دویم کوډان جوړی نو دا یو شوه دا یو شوه ورسره دلته نه سی شوه نو یو یو سی دا کوډان جوړ شو چې بل کوډان جوړی نو دا یو شوه بیا دا یو شوه ورسره دې نه ای شوه نو دا شو یو یو ای دا شانتې بیا چې بل کوډان جوړی نو دا یو شوه دا یو شوه ورسره دا جی شوه نو یو یو جی ښه اوس ورپسې د دې لاین والا کوډان جوړو دا نیکسټ سی والا نو دا ګوره یو شوه بیا سی شوه او بیا یو شوه نو یو سی یو دا شانتې یو بیا سی بیا ورسره سی نو یو سی سی بیا یو بیا سی بیا ای نو یو سی ای نو دا کوډان چې کوم دی نو په دې طریقې سره موږ سره بیا ګوره دا یو ورسره سی او دلته نه څوک رالو جی نو دا یو سی جی ښه چې دا واپسې د دې لاین والا جوړو نو دا یو ورسره ای ورسره یو نو دا یو ای یو بیا یو ورسره دا ای ورسره دې نه سی نو دا یو ای سی نو داسې په دې سره طریقې سره ټوټل چې کوم دی نو موږ سره څومره کوډان جوړیږي نو ټوټل 64 کوډان جوړي
په دې 64 کوډان کې چې کوم دی نو موږ سره درې کوډان داسې دي چې هغه د امینو اسید باره کې میسج نه وړي او هغې ته ویل کېږي سټاپ کوډان یا ورته ویل کېږي آلسو نون ایز نانسنس کوډان. نو هغه یو ای ای دی، یو یو ای جی دی او یو یو جی ای دی، او دا به همیشه لپاره د میسنجر آر ان ای په آخري انډ کې موجود وي. او بل چې کوم دی نو موږ سره د هر میسنجر آر ان ای په شروع کې به یو کوډان موجود وي چې هغه سنس کوډان هم دی، میتیونین باره کې میسج هم راوړي، نو هغه دی ای یو جی. نو ای یو جی دا موږ سره د تمام میسنجر آر ان ای سٹارټ کوډان دی، او د هر میسنجر آر ان ای اخیری انډ کې به یا یو ای ای موجود وي یا به پکې یو ای جی موجود وي یا به یو جی ای موجود وي او دې ته ویل کېږي سټاپ کوډان. ها اوس موږ سره مختلف چې کوم نایټروجینس بیسز دي څلور نایټروجینس بیسز نه موږ سره جوړیږي 64 کوډان. پای کې 61 کوډان پکې سنس کوډان دي او 3 کوډان پکې نان سنس کوډان دي. او دغه 61 کوډان چې کوم دي دا میسج وروړي د 20 مختلف امینو اسیډز باره کې. آر ان ای چې کوم دي دا موږ سره بطور جینیټک میټیریل فنکشن کوي، او دا موږ سره جینیټک میټیریل د ډي ان ای نه چې کوم دی نو پروټین سنتھسس د پاره چې کله میسنجر آر ان ای جوړیږي دا یې په ذریعه سره دا میسیجز وروړي د ډي ان ای نه سایټوپلازم ته د میسنجر آر ان ای په ذریعه سره. اوس د ډي ان ای د ډبل سټینډ نه یعنی فرض کو دا موږ سره ډي ان ای ډبل سټینډ ده او د دې ډبل سټینډ ډي ان ای نه چې کوم دی نو سنگل سټینډ میسنجر آر ان ای جوړېدل دی پروسس this is known as transcription. دې ټرانسکرپشن وایي. او بیا د دې میسنجر آر ان ای نه پروټین جوړېدل په سایټوپلازم کې نو this process is known as translation. دنه چې کله بیا پروټین جوړ شي نو دغه پروټین جوړېدل ته چې کوم نه سوی کې this is known as translation. بل کنجوګیټډ مالیکول. کنجوګیټډ مالیکول هر هغه مالیکول ته کې چې د دوه ډیفرنٹ مالیکول د کمبینیشن نه جوړ شي، خو هغه چې کله دغه مالیکول ځان ته یوازې موجود وي نو د هغې پراپرټیز او چې کله دې موږ سره د بل مالیکول سره کمباین موجود وي او نو دغه پراپرټیز د سیم وي. یعنی پراپرټیز کې چینجز نه راځي چې کله یو مالیکول بل مالیکول سره کمباین شي او پراپرټیز یې اخ شانتې خپل برقرار وساتي دواړه مالیکول، نو such type of molecule is known as a conjugated molecules. یعنی لایپوپروټین مالیکول نو دا لیپټ ځان ته یو مالیکول دی، پروټین ځان ته یو خاصیت والا مالیکول دی، خو چې کله دواړه کمباین کې نو اوم په کمبینیشن کې دی چې کوم دی نو دا لیپټ خپل کریکټرسټک برقرار ساتي او پروټین خپل کریکټرسټک برقرار ساتي د کمبینیشن نه بعد په دې وجه باندې د ته کنجوګیټډ مالیکول وي. او دا لایپوپروټین موږ سره پلازما ممبرین سټرکچر جوړي. بل نیوکلیو پروټین نو نیوکلیک اسید داغه چې کوم خپل پروټین دی ور سره ډي ان ای سره چې کوم اٹیچ کی کروموسوم کې هیسټون مالیکول ورته وي، نو دا دوانه چې کوم دی نو یو بل سره کمباین شي خو بیا خپل کریکټرسټک برقرار ساتي، نو د دې وجه نه د تویل کېږي کنجوګیټډ مالیکول. بل ګلایکولیپیډز نو په دې کې ګلایکولیپیډز کې دا ګلایکو کاربوهایډریټ دی او لیپټ دی، نو د کاربوهایډریټ او د لیپټ نه چې کوم کنجوګیټډ مالیکول جوړ شي نو ته کې ګلایکولیپیډ. او ګلایکولیپیډ دا موږ سره اهم حصه ده د برین او د پلازما ممبرین. بل چې کوم دی نو ګلایکو پروټین دی دا موږ سره کاربوهایډریټ کمباین کېږي پروټین سره او دا اهم حصه ده د پلازما ممبرین او دا موجود ده په ایگ البیومین کې، د ایگ کې چې کوم سپین وي پای کې هم دا موجود وي. اوس دا ډیفرنٹ کی پوینټس دي. نو بایوکیمستري دا د بایولوژي برانچ دی چې هغه په بایوکیمیکل بیسز اف لایف یعنی د لایف چې کوم مالیکول نه جوړ دی نو د هغې تمام مالیکول سټرکچر فنکشن او کمپوزیشن موږ ته شو کوي. په هایر پلانټس کې چې کوم دی نو ان ارګینک کمپاونډز دا د انوایرمنټ نه حاصلیږي. او بیا موږ سره واټر چې کوم دی نو یو بیسټ سالوینټ دی، دا موږ سره په باډي کې ټمپریچر او مختلف قسم ته میډیم پرووایډ کوي د کیمیکل ریاکشن لپاره. په کنډنسیشن کې لارج مالیکول چې کوم دی جوړیږي د کمبینیشن او سمال مالیکول نه او واټر مالیکول ته نه ریموو کیږي. په هایدرولایسس کې واټر مالیکول د پولیمر سره کمباین کیږي
او پای کې واټر مالیکول بریک ډاون کیږي او پولیمر کنورټ کیږي یا لارج مالیکول کنورټ کیږي سمال مالیکول ته. کاربن چې کوم دی نو په آل ارګانیک کمپاونډز کې موجود دی په کوولنټ بانډ په ذریعه سره، او هر کاربن چې کوم دی نو 100 بانډه سټیسفای کوي، یعنی 100 بانډونه جوړوي نو 4 بانډ جوړوي. بیا کاربوهایډریټ چې کوم دی ته هایډریټډ کاربن هم وایي، او دې کې موجود دی کاربن، هایدروجن او اکسیجن. کاربوهایډریټ چې کوم دی نو د ټایپ لحاظ سره یو ته مونوسیکراید وایي، بل ته اولیګوسیکراید وایي او بل ته پولیسیکراید وایي. سټارچ چې کوم دی نو دا موږ سره عام طور په موجود دی په پلانټس کې، او ګلایکوجن چې کوم دی نو دا سټور فوډ په طور باندې موجود دی په انیملز کې. په انیملز کې چې کوم کاربوهایډریټ سټور کیږي به طور فوډ چې بیا استعمالیږي نه ګلایکوجن دی، او په پلانټس کې چې کوم فوډ مالیکول ګلوکوز کمباین شو سټور کیږي نو هغه سټارچ دی. کاربوهایډریټ موږ ته انرژي پرووایډ کوي، او پروټین چې کوم دی نو دا مشتمل دی په کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایټروجن. او پروټین چې کوم دی نو دا د دې د یونټ نوم دی اماینو اسیډز. اماینو اسیډ چې کوم دی یو بل سره کمباین شي د پیپټاید بانډ په ذریعه سره، او د هغې نه پولی پیپټاید جوړ شي. پروټین مالیکول کې چې کوم دی نو فایبرس پروټین دی چې هغې کې کیراټین یو اگزامپل دی، بل ګلوبولر پروټین دی. کیراټین دا پروټین دی چې هغه موږ سره موجود دی په سکن د سرفیس د پاسه، او ګلوبولر پروټین کې موږ سره اگزامپل هیموګلوبین دی، او هیموګلوبین چې کوم دی نو ټرانسپورټ اف گیسز په باډي کوي. ګلوبولر پروټین کې کوم دی نو موږ سره پرایمري، سیکنډري، ټرشري یا کوارټرنري سټرکچر موجود دی، او دا په لیول اف ارګنایزیشن باندې انحصار ساتي. لیپټ چې کوم دی نو موږ سره کمپوز دي د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او سم ادر الیمنټس نه چې پای کې موږ سره فاسفورس او نایټروجن دی. ویجیټیبل آیل یا انیمل فیټس چې کوم دی نو هغې ته عام طور باندې څه ویل کېږي؟ ټرایګلیسیرایډس. نو دا شړشمو تیل شو وغیره، یا د تمام انیمل چې کوم چربي حاصلي، دراصل دا موږ سره څوک دی؟ ټرایګلیسیرایډ دی. ټرایګلیسیرایډ چې کوم دی نو دا 3 فیټي اسید باندې مشتمل دی، یو ورسره ګلیسرال دی. فیټي اسید چې کوم دی نو دا سیچوریټډ هم کیدی شي او انسیچوریټډ. سیچوریټډ هغه فیټي اسید ته ویل کېږي چې پای کې د کاربن کاربن ترمنځ سنگل بانډ وي، او انسیچوریټډ هغه فیټي اسید ته ویل کېږي چې د کاربن کاربن ترمنځ پکې ډبل یا ټریپل بانډ وي. دا لیپټ چې کوم دی نو دا سټوریج مالیکول دی، جسم کې چې کوم دی نو فوډ سټور کوي. دا بلډینګ میټیریل په طور باندې یعنی لایپو پروټین دی، نو هغه موږ سره په سیل ممبرین یا بایولوژیکل ممبرین کې موجود دی، نو د بلډینګ میټیریل په طور باندې کار کوي. بل زموږ باډي کې چې کوم دی انسولیټر په طور باندې کار کوي، هیټ شو یا نور چې کوم مالیکول د هغې بیریر په طور باندې کار کوي. او دا چې کوم دی موږ سره سپیډ اپ وایټل اکټیویټیز سپیډ اپ کوي. موږ سره 2 نیوکلیک اسید دی، یو ته ډي ان اے وایي یعنی ډي اکسي رایبو نیوکلیک اسید، او بل ته آر ان اے یعنی رایبو نیوکلیک اسید. ډي ان اے کې چې کوم دی نو 4 نیوکلیوټایډ دی، یو ایډینین، ګوانین، سایټوسین او بل تایمین. او په آر ان اے کې چې کوم دی نو د تایمین په ځای باندې څوک موجود دی؟ یوراسیل. آر ان اے کې 3 ټایپس دي، یو ته میسنجر آر ان اے وایي، بل ته چې کوم دی رایبوسومل آر ان اے وایي، او بل ته ټرانسفر آر ان اے. او مونونیوکلیوټایډ هغه نیوکلیوټایډ دی چې پای کې کوم دی نو سنگل نایټروجینس بیس وي، او نو ایډینین مونونیوکلیوټایډ شو، یا ایډینوسین ډای فاسفیټ شو، یا ایډینوسین ټرای فاسفیټ شو. نو دا ټول موږ سره دراصل په مونونیوکلیوټایډ کې راځي، ځکه دې کې نایټروجینس بیس صرف یو دی، هغه ایډینین دی. چې کله 2 نیوکلیوټایډ موجود وي نو ته بیا ډای نیوکلیوټایډ ویل کېږي. او اگزامپل کنجوګیټډ مالیکولز کې یو ګلایکو پروټین دی، او بل نیوکلیو پروټین دی، بل لایپو پروټین دی، او بل ګلایکولیپټ دی. دا موږ سره ډیفرنٹ. which of the following is a ډایسیکراید؟ نو ډایسیکراید موږ سره په دې کې چې کوم دی نو هغه لیکټوز دی. او which of the following has the greatest number of glycosidic bond؟ نو هغه پولیسیکراید دا موږ سره دراصل سیلولوز دی. The main component of cellular membrane is نو هغه پروټین دی 60 to 80%. The kind of amino acids which are involved in the synthesis of proteins نو هغه 20 amino acids دي. Amino acids mainly differ from each other by the difference in their R group. R group پکې variable وي، دا باقي پاتې پکې درې واړه کانسټنټ دي.
Keratin is a type of protein found in nails की मौजूदगी नैना nails और hair और skin surface होता है तमाम चीज़ें होती हैं ना जो hoops वगैरह DNA चिकनदे is more or less present in all of the following except in ribosomes. In saturated fatty acid, more hydrogen bonds are not present between presence of a single bond between carbon determinant single bond मौजूद है Lipid molecule has the capacity to store double amount of energy as compared to same amount of carbohydrate because of the high number of CH bonds. The tails of the hydrocarbon in the phospholipid molecule orient away from the water. Which of the following describes the tail's movement away from water? The hydrophobic nature. Lactose is a disaccharide formed by the formation of a glycosidic bond between glucose and galactose. Yeast linkage is a bond which involves a chemical reaction between the H3PO4 and OH. How many nitrogenous bases are involved in the formation of genetic code for the adenine, guanine, cytosine, thymine?